أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء شپگم سپارہ آیات نمبر 153 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء دی آیاتونو کی یهودو تا زجر دی او داغی د یهودیانو غزت الله پاک جل شانه بیانی او نبی علیہ السلام د دې آیات مبارک کې تسلیم ده ځکه چې نبی علیہ السلام له د یهودیان یو مشر راغی او هغه نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې د الله پیغمبر زب الله غستا خدای استا پیغمبري منما ستا رسالت په الله غ منما چې ترسو پوری دا قرآن په یو ځای باندې نازل شوی ځکه چې قرآن مجید دا الله پاک جل شانه وقتن په وقتن او ټیم په ټیم د موقع په مناسبت سره لګ لګ نازل شوی نو قرآن مجید دو پیری نزول شوی یو پیر د لوح محفوظ نه بیت العزت ته د دې نزول شوی دی په یو پیر باندې ټول قرآن دا راغلی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو پیر باندې قرآن مجید دا راغلی دی او دویم ځل بیا په نبی علیہ السلام باندې په 23 سال کې چې کوم دی د موقع په مناسبت سره لګ لګ په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی نور چې څومره کتابونه الله پاک جل شانه نازل کړي دي کو تورات ته زبور دی انجیل دی نه غون کتاب ملو شوی دی او دا د قرآن مجید خصوصیت ته چې دی لګ لګ الله نازل کړي نو دی يهودي چې کوم يهوديانو چې کوم سردارو دی راغ نبی علیہ السلام دوی چې مونږ به تا پیغمبر اومنو خو څنګه چې موسی علیہ السلام له الله پاک تورات په یو ځای باندې په کوه تور کې ورکړو یو کتاب ول ورکړو نو کو تعالی الله پاک دا قرآن په یو ځای باندې درکو نو بس مونږ بستا پیغمبري اومنو نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل الله تو فرمایل کو دا يهود شیطان نه مني دي ته پته نشته پیغمبري دا نه دي ته پته نشته دي ته پته نشته پیغمبري خو دي شیطان نه مني او پتا ایمان نه وروړي نو د ضد او د عناد د وجنه نه وروړي کو تا ته دا قرآن په یو ځای باندې دروم کما بیا هم دي تا پیغمبر نه مني او علامه دغه تنویر رحم الله چې کوم دي نقل کړی دي هغه وی چې بعضو پکې دا سوالوم کړی دي نبی علیہ السلام د مشتاب الله غي مون پیغمبر منو چې زمونږ د یو کس په نوم باندې الله خط راولېږي په خط کې الله لیکلی چې دا د الله پیغمبر دی دا اومنه دا زما پیغمبر دی دا اومنه نو الله غي بدیمو نو دغه نبی علیہ السلام د تسلی دا چې تا ته خدای له وړې خبرې کړې دي د دې مشرانو حضرت موسی علیہ السلام ته د دې سخت خبرې کړې دي ورته وی چې ما ته الله خو او چې مونږ ته الله و چې دا تورات زما کتاب دی نو الله غي به مونږ دغه نبی علیہ السلام د تسلیم د يهود او غزدهم الله پاک جل شانه بیانی او په غونډه رکوع کې د کافرانو څومره اعتراضات دي او څومره الزامات دي د غټولو جوابونه الله پاک جل شانه کړی دي نو فرمایي يسألک دی تپوس کی دتانا يسألک تپوس کی دتانا اهل الكتاب اهل کتاب ان تنزل دا چې نازل کی علیهم په دوی باندې کتابن یو کتاب کو کتاب په یو ځای باندې یعنی
قرآن خو وختن په وختن نازل شوی دی. سوال وکړو چې څنګه موسی علیه السلام نه تورات په یو ځای الله ورکړی دی، نو دقسې په تا باندې دا قرآن په یو ځای باندې نازل شو، موږ به دې ومنو. ان تنزل دا چې ته نازل کی علیهم په دوی باندې کتاب من السما، په یو ځای باندې کتاب من السماء د اسمان نه. فقد سألوا په تحقیق سره سوال کړی وو موسی د موسی علیه السلام نه. فقد سألوا په تحقیق سره دوی سوال کړی وو، یعنی د دې مشرانو سوال کړی وو موسی د حضرت موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک، غټ د دې نه دا کوم سوال چې ستا نه کوي، اکبر من ذلک غټ سوال د دې نه. دا تا نه چې کوم دي سوالونه کوي چې الله زمونږ د یو کس په نوم باندې خط راولېږي او الله موږ ته ووایي چې دا زما پیغمبر دی، د خبره ومنې، نو الله به د مونږ پیغمبر منو. وي دا خو وړې خبرې دي، د دې نه غټ سوالونه د حضرت موسی علیه السلام نه د دې مشرانو کړي دي چې دا د یهودو غټ عادت دی، دا د مخکې نه را روان دی چې د ضد او د عناد د وجې نه دي سوالونه کوي. فقد سألوا په تحقیق سره سوال کړي وو دوی، یعنی سوال کړي وو د دې مشرانو موسی د حضرت موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک غټ سوال د دې نه دا کم جستانه کوي. فقالوا غسوال سو فقالوا دوی ویلي وو، یعنی د دې مشرانو ویلي وو چې ارنا الله چې موږ ته وښیه الله جهرة ښکارا. فاخذتهم الصاعقه، نو ونیول دوی لره الصاعقه تندر بظلمهم د دوی د ظلم د وجې نه. دی د موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا تورات دی زما کتاب دی، دا د الله کتاب دی، الله نازل کړی دی. نو دی ووایي چې نه دا د الله کتاب نه دی، انکار یې وکړو او ورته وایي چې الله خو به مونږ دا منو چې دا تورات د الله کتاب دی او په تا باندې نازل دی، چې تر څو پورې الله پاک جل شانه مونږ ته په خپله باندې نه ویلي. نو دی اویا کسان د دې چې کوم مشرانو اویا کسان حضرت موسی علیه السلام د خپل ځان سره بوتلو کوهي تور ته، او هلته چې کله کوهي تور ته لاړو نو الله پاک جل شانه سره د خپل شان مطابق خبرې وکړې او الله ورته وفرمیل چې ای زما بندګانو دا کتاب تورات چې زما کتاب دی، ما په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی، دا کتاب ومنئ. دی هلته حضرت موسی علیه السلام دی چې مونږ دا خبره نه منو، ځکه چې کیدای شي تاسو د دې غر شاته کېنولي او هغه مونږ ته خبرې کوي، دا خبره مونږ نه منو. نو دوی سوال وکړو، څه سوال یې وکړو؟ ارنا الله جهرة، دوی سوال وکړو چې وښیئ مونږ ته الله پاک جهرة ښکارا، چې ښکارا یې مونږ په دې سترګو باندې وینو. نو فاخذتهم الصاعقه، دا سوال چې وکړو دا ډېر سخت سوال وکړو او دا سوال ډېر بې ادبه وکړو او د بې ادبۍ په انداز سره یې وکړو، د بې ادبۍ په انداز سره یې وکړو. لهجې چې کوم دی اخره او ومنډه یو خبره ده، خبره یوه ده خو اخره دا ښکلې خبره ده، سړي باندې ښه لګي، او ومنډه سړي باندې بد لګي. دغه وي کلنډر وي دی ګاډي کې چې کومې ښځې ناستي نو یوې ته وي چې مور یې اپله شي چې دا بله مور در سره کېږي، نو یا که ښځه م خوشحالي خلک وایي ډېر اخلاقي سړی دی، ای که دې ودي چې د پلار ښځې مې اپله شي د بله پلار ښځه مې سره کېږي، نو بیا به یې ښځې را باندې کړي او بیا به چې کوم دی نورو خلکو وایي. نو خبره یوه ده خو لهجې چې کوم دی بې ادبه ده. نو دقه شان دی چې کوم سوال کړی نو دوی دا سوال بې ادبه کړی که نه. موسی علیه السلام هم سوال کړی د الله نه، خو هغه د عشق او د محبت د وجې نه، او دوی چې کوم سوال کړی نو دا د بې ادبۍ د وجې نه سوال کړی، د بې ادبۍ انداز کې چې موږ ته الله په خپله باندې ووینو، الله هغې موږ ومنو چې دا تورات د الله کتاب دی. چې دا خبره څنګه وکړه، الله په تندر را خلاص کړو او یو واړه چې کوم دی پاک ځای باندې تخته شو، مړه شو. موسی علیه السلام بیا الله ته سوال شو، یا الله پاک اوس کو زلل شمه دا خلک به وایي چې دا خو تا مرله بولي وو، چې مرله دې بوتلل نو دلته دې ولې نه وجلل؟ نو الله پاک زما پکې بدنامي ده او د خپل قوم سره مې خفګان راځي، دي بیا ژوندي کړه. نو الله پاک جل شانه دې ژوندي کړه، دوباره یې وله ژوند ورکړه، دوباره یې ژوندي کړه. فاخذتهم الصاعقه، نو ونیول دوی لره الصاعقه تندر بظلمهم، د دې د ظلم د وجې نه. ظلم یې ده چې د الله نه سوال کوو چې الله پاکه موسی علیه السلام دی چې الله مونږ ډایرکټ ووینو په خپلو سترګو باندې. نو دې کې نبي اسلام تسلي ده چې ستا دا سوالونه خو واړه دي، دوی خو صرف دا خبره کوي چې دا کتاب تا ته په یو ځای باندې میلاو شي نو مونږ به ومنو. نو د دې مثال دنیا کې شته، کتاب میلاوېدو موسی علیه السلام ته په یو ځای باندې میلاو شوی، او دوی چې کوم سوال کوي دا مثال نشته دنیا کې. په دنیایي سترګو باندې د الله پاک جل شانه دیدار دا چې کوم دی مشکل دی، څوک نشي کولی.
نو دې چې کوم سوال کوي د دې اړو مثال په دنیا کې نشته دی او ستانه چې کوم سوال کوي نو دغه مثال دنیا کې شته دی. موسی علیه السلام د الله په یو ځای باندې تورات ورکړی دی خو دې مشران چې د موسی علیه السلام نه کوم سخت سوال کړی دی دا غوړو مثال دنیا کې نشته چې موږ ته الله په خپل سترګو باندې به انه الله غو موږ منو دا الله کتاب دی. دغه نبی هم تسلی ده فاخذتهم الصاعقه اني والدوی لره الصاعقه تندر بظلمهم د دې ظلم د وجنه ثم اتخذوا العجل بیا دوی اونیو العجل سخی په خدای سره بیا سخی په خدای سره چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته تلو نو هارون علیه السلام او تفریق خود او موسی علیه السلام له کوه تور ته هغه وګدا واقعه چې سامری غسخی جوړ کو غسخی بیا چې کوم دی دا کو تاسو سوره بقره کې مه ته تیر شوی نو دې سخی عبادت شروع دې سخی عبادت شروع کو موسی علیه السلام راغی بیا الله پاک حکم وکړو چې دی به کوم دی قتل کیږي نو بیا تقریبا 70,000 کسان دا قتل شیو الله غبی الله پاک جل شانه معاف کړ. نو ثم اتخذوا العجل بیا دی اونیو سخی معبود یا ثم اتخذوا العجل بیا دی اونیسو سخی لرا معبود په عبادت سره یعنی سخی الله جوړ کو من بعد رست ما د هغه سنه جاءتهم البينات چې رال دوی ته واضح دلایل یعنی د موسی علیه السلام معجزات ترال فعفونا عن ذلك بیا مونږ عفو کړ دوی ته عن ذلك د دې ګناه دا کوم ګناه چې کړو سکی عبادت کړو نو پاګه کې چا عبادت کړو او چا نو کړن چا چې نو کړ هغه ته دا چا چې عبادت کړو دی قتل کړي 70,000 کسان به چې کوم دی قتل کړل نو الله پاک دې توبه قبول کړله او نور چې کوم دی معاف کړل بیا نو فعفونا مونږ عفو کړل مونږ معافي وکړه دوی ته عن ذلك د دوی ګناه دا کوم ګناه چې کړو سکی عبادت کړو واتینا او مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته سلطان مبینا واضح دلایل ښکار دلایل سلطان مبینا واضح دلایل هو ورکړو تورات خو ورکړو معجزات موسی علیه السلام دا هو ورکړو. یسألک دوی تپوس کی دتانا اهل الكتاب اهل کتاب ان تنزل دا چې تنازل کی علیهم په دوی باندې کتاب من السماء غون کتاب د اسمان نا فقد سالوا په تحقیق سره دوی سوال کړو موسی د حضرت موسی علیه السلام نا اکبر من ذلك غټ سوال د دینا فقالوا اغه سوال داو فقالوا دوی ویلو ارنا الله جهرتن او خی مونږ الله پاک جهرتن خکارا فاخذتهم الصاعقه نوني والدوي لرا الصاعقه تندر بظلمهم دديد الظلم بوجبان دي ثم اتخذوا العجل بیا دوی انیسو العجل سخیلر معبود من بعد ما جاءتهم البینات رست دا هاغنا چرال دوی تا واضح دلائل فعفونا عن ذلك نمون عفوک لدوی تا دی گنا و آتینا من ورکڑیو موسی علیہ السلام تا سلطانا مبینا واضح دلائل یسألوکا دوی تپوس کی دتانا اہل الكتاب اہل کتاب ان تنزل دا چې تنازل کی علیہم بدوی باندې کتابا من السماء غون کتاب د اسمان نا فقد سألوا په تحقیق سره دوی سوال کړي ویني د دې مشرانو سوال کړي موسی د حضرت موسی علیه السلام نا اکبر من ذلك غټ سوال د دینا فقالوا دوی ویلو ارنا الله جهرتن او خیمون د الله پاک جهرتن خکارا فاخذتهم الصاعقه نون والدوی لرتندر بظلمهم د دوی د ظلم د وجنا ثم اتخذوا العجل بيدوی انس خلر معبود من بعد ما جاءتهم البينات رستو دا هاغه نجرال دوی ته واضح دلائل فعفونا من عفو عن ذلك دوی ته عن ذلك د دې ګنا واتینا او ورکړو موسی علیه السلام دا سلطان مبینا واضح دلائل خکار دلائل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.